نبی علیه السلام ورته ارشاد فرمایو چې زه تاسو ته دعا ښیم، نو هغه دعا په وجه باندې تاسو د دې دعا تاسو دا وایئ، د دې دعا په وجه باندې به الله رب العالمین ستا قرض هم ختم کړي او الله رب العالمین به ستا غمونه چې کوم دي، پریشانیانې چې کوم دي، هغه هم ختم کړي. هغه دعا دا ده: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نو کوم خلکو باندې چې قرضې، پریشانیانې، غمونه ډېر زیات دي، تکلیفونه پرې، مصیبتونه په دې کې ډېر وي، نو هغه د دې دعا کثرت سره د دې دعا ورد کوئ. انشاءالله الله رب العالمین به ضرور به ضرور د هغه د قرض بندوبست هم د خپل غیب او خزانو نه کوي او الله تبارک وتعالی به د هغه پریشانیانې چې کومې دي هغه هم په راحتونو کې او په خوشحالیانو کې بدلوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.